الله مبارک 313 راوستي دي او د بدر په مقام کې ولاړ دي. د صحابه ولګېدل او رسول الله مبارک له یو سایډ ته یو ځای جوړ کړ، یو جونګړه غونته کې سفر یې جوړ کړ چې رسول الله ته موږ سره جنګ نه کوي، ته دلته کې صرف یا موږ ته وایي دا وکړئ دا وکړئ دا وکړئ، جنګ به موږ کوو. دا چې کوم ځای کې کو څوک تلي وي او مسجد عریش چې کوم ځای کې دی اوس په بدر کې همدغه ځای د رسول الله مبارک هغه ځای و. په دې ځای باندې رسول الله مبارک ناست و د شپې، د بدر شپه ده، سهار له به جنګ کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دغه جمګړه کې په دغه سفر کې ناست دی او حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه ما چې تېر شوي وي د مدینې سردار و، دی ټوله شپه د رسول الله مبارک ته چوکیدارۍ ته ولاړ دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسره دننه دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټوله شپه دغه کشان ولاړ دی او لاس یې نیولي دي، یا الله دا 313 مې راوستي دي، نو که چېرې دا 313 مړه شي نو ګوره په مخ د ځمکه به ستا نوم اغوستو والا پاتې نه شي. ګوره یا الله زما مدد وکړي، زما به ګوره نصرت کړي. یا الله ستا په نوم راوتي یو، بې کسه دي، بې څوکه دي، کپړې نشته، وږي دي، یا الله ستا په نوم راوتي. یا الله دا ټول زما ملګري دي، ډېر غریبانان دي، هغه طرف ته کفار دي. یا الله ګوره زما مدد وکړي، زما نصرت وکړي. ما ګوره مکه کې ډېر سختې تېرې کړي دي، یا الله اوس راغلي یو تا نه مدد غواړو، ستا نه نصرت غواړو. رسول الله مبارک دغه دعاګانې کوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي د رسول الله مبارک نه څادر پرېوته، وایي ما والا څادر راواغسته، په اوږو مې والا واچوه، یا رسول الله بس دی بس دی، الله به زموږ مدد کوي. الله تعالی آیتونه نازل کوي، سیهزم الجمع ویولون الدبر، زر دی چې دی به څه کوي، تاسو به غالب یو، دی به تښتي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه سفر نه را بهر شو، ډېر خوشحاله و. د صحابه وایي چې دا ځای دا مقام دا خو د پریشانۍ دی، دا خو د خفګان دی، ولې موږ لږ یو هغوی ډېر دي، موږ سره څه شته نه، هغوی سره اسلحې دي او پیغمبر علیه السلام خوشحاله دی. د صحابه یا رسول الله ولې؟ وی الله حکم نازل کړ چې تاسو به غالب یې، تاسو به غالب یې، دی به تښتي. صحابو ته ویره، صحابه مشوره راکوي اوس، وی الله وی کو چری د ابو جهل قافلې له جنگ نه ځې اوم فتح در کومه، که ابو سفیان پسې ځې اوم در مال در کومه، ستاسو خوښه ده چې څه کوو. ټولو صحابه وی یا رسول الله جنګ کوو، بس جنګ کوو. ولې صحابه هم چې سړی خپل کلی وطن پرېږدي او بیا دې هم نه پرېږدي نو هغوی هم خفه شو، او چې الله زموږ مدد او نصرت کوي بس موږ جنګ کوو. جنګ یې خوښ کړو چې کله دوی بدر ته ورسېدل، ابو جهل دې ولګېدی، د مخکې نه راغلي وو چې کوم ځای کې هغه اوبه وي کلک ځای و، هغه یې قبضه کړو. صحابه چې لاړل نو دوی شګلوړې ځمکه وه، دی دې ځای کې پاتې شو، اوبه نشته. اولا کې دا 18 رمضان و، بیا د مدینې او د مکې ګرمي او بیا روژه او بیا جنګ، نو خامخا د اوبو خو ضرورت دی، څومره ګران کار دی چې په خولې روژه وي. نو صحابه کرامو ته اوبه نشته، الله تعالی څه چل وکړو، صحابه رالل پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي رسول الله کو چېرې دا ځای چې تا کوم خوښ کړو نو ګوره دا د جنګ دپاره مناسب نه دی. ولې؟ زمونږ طرف ته شګه ده، نو په شګه کې منډه نشي والی، موږ به پکې چا پسې منډه وو، د چا نه به منډه وو، نو په شګه کې منډه نشي والی. موږ ته اوبه نشته، اوبو هم په جنګ کې اشد ضرورت دی، څاروي دي، انسانان دي، نو رسول الله اوبه هم نشته، نو دا ځای صحیح نه دی. نو اوبه لږ مخکې به لاړ شو، نو هلته کې یو بل ځای به وګورو، دا کافران به موږ پسې هلته راځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي خوښه ستاسو ده، وایي ما ته الله ویلي دي چې دا ځای واله. صحابه وایي چې الله ویلي دي نو بس بیا موږ پکې څه وایو، الله به زموږ مدد او نصرت کوي. څه چلو شو، د شپې نه باران وشو، چې باران وشو د صحابو طرف ته شګه وه، نو شګه باندې چې باران وشي نو هغه کلک شو، او د کفارو طرف ته کلک او خاوره وه، نو چې په هغې باران وشو نو هغې نه چارچوبۍ جوړې شو. صحابو غسلونه هم وکړل، څاروي هم اوبه کړل، مشکونه هم ډک کړل، او ښه په اطمینان او سکون سره شو. او الله او صحابو باندې لږ ټینشن و چې هغه طرف ته 1000 موږ 313 لاس کې ډانګې دی، څه شته نه. الله تعالی په د جنګ په حالت کې څه وکړل، خوب یې پرې راوستو، اذ یغشیکم النعاس امنة منه، دا خوب او پرکالی دا د امن و. بعضې صحابه کرام وایي
وایي موږ داسې ولاړو په صف کې او دومره خوب په موږ راغی چې زموږ نه به توره پرېوته دله او دا لږ ټایم و صفونه تیار شول او صحابه کرام دې خوا صفونه جوړ کړل کفارو هغه طرف ته جوړ کړي دي